أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مؤمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 111 12 13 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. با قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې رکوع کې نو هغه آیات نمبر 109 کې تیر شول. لا جرم انهم فی الآخرة هم الخاسرون، خامخا هیڅ شک دی کې نشته یقینا دوی به په آخرت کې دی نو هغه نقصان مندون کی. نو وز دې رکوع کې دی آیات نمبر 111 کې د دغه چې نو هغه ذکر کېږي چې ورځ د قیامت کله راشي نو هر یو نفس به د خپل ځان نه چې نو هغه دفاع کوي، دی با خپل ځان چې نو هغه حفاظت کوي او دی به چې په څه جوړ وزو د الله د ګرفت نه چې نو هغه خلاص شولی. تفاسیر کې چې نو هغه راځي وایي کله چې ورځ د قیامت شي نو مثال په طور کې د یو کس په چې نو هغه 50 نیکۍ 50 بدۍ شي، دا دواړه به چې نو هغه برابر شي. نو چې کله دا دواړه برابر شي نو دته به الله رب العزت وایي چې تو دې چل وکړه چې یو نیکي راوړه چې ستا دا چې نو هغه نیکو پرله درنه شي، دا چې نو هغه 51 یو 50 شي، جو به ستا د جنت فیصله به وشي لاړ به شي. جو دی به چې نو هغه په خوشحالۍ او په منډه لاړ شي چې یو نیکي چې نو هغه کم داسې غټ ګران کار دی. نو د چې لاول را کم یار دوست سي دا مونږ چې د هغوی دپاره چې نو هغه ناروا حرام کارونه د دې ټولو ارتکاب کوو نو دی به د هغې ډلې پسې په خپل دغې ملګرو د دوستانو پسې به لاړ شي. هغه به چې تو ښه نه یې که مونږ ته په خپله د نیکۍ ضرورت دی تا له څنګه نیکي در کوو. بیا به چې نو هغه د قشانتي په ښځو پسې لاړ شي، هغه به چې مونږ په خپله محتاج یو تال د کم طرفه در کوو. بیا به په اولاد پسې لاړ شي، بیا به په خویندو وروڼو پسې لاړ شي، ان تر دې چې مور پسې به لاړ شي. وایي چې مور ډېره زیاته مهربانه وي، بچو باندې ډېر زیات خفه کېږي. مور پسې به لاړ شي، مور به رالچی نو هغه نیکي راکړي. نو دی چې لاړ شي نو دی به ورته وایي اتعرفیني، ای مور تو ما پیژنې؟ هغه به وایي چې اول نه پیژنمه، زما زوی زما بچی ما نو هغه دوره موده په خېټه کې ساتلی، بیا مې زیږلی، بیا مې د لپۍ در کړی، لوی کړی مې، دا ټول هر څه به ورته وایي. څه چل نه دی به وایي چې مور زما یو نیکي په کار ده، یو نیکي چې ما ته میلاو شو زما د جنت د تلو فیصله به وشي. هغه وایي داسې نشم کولی، زه به خپله چې نو هغه د نیکۍ محتاج یم او که زما نیکي کمه شي نو زه به څه کوم. نو ځکه الله رب العزت وایي یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، او ورځ چې کله ورځ د قیامت راشي نو په دغه ورځ د قیامت چې نو هغه به هر سړی چې نو هغه جګړه کوي د خپل طرف نه، یعنی خپله دفاع چې نو هغه به کوي. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، او دوی ته به پوره ورکړی شي هر یو نفس ته هغه څه چې د کړي. که نیکي کړي چې د نیکۍ بدله به ورته پوره میلاو شي، او که بدي کړي د بدۍ بدله چې نو هغه به ورته پوره میلایږي. که دنیا کې ژوند د الله د حکم او د الله د پیغمبر د طریقې مطابق تیر کړی جو ثواب به ورته میلایږي. که دنیا کې ژوند د الله د حکم او د الله د پیغمبر د طریقې چې نو هغه مطابق نه تیر کړی، خپل مرضی او د خواهش مطابق د شیطان چې نو هغه د لمس مطابق تیر کړی جو هلته به. نو ځکه الله وایي وهم لا یظلمون، او په دوی به ظلم چې نو هغه نشي کولی. داسې به نه چې د به نیکۍ کار کړی د هغې بدل به ورته ثواب نه میلېږي، یا دا ده چې د به ګناه یو کړی او په ده پسې به چې نو هغه دوه ختلي، نه داسې به نه.
وضرب الله الله رب العزت چې نو هغه بیان کړی دی مثلا مثال قرية د یو کلی كانت آمنة مؤمنة چې هغه و په آرام چې نو هغه مطمئنه یأتیها رزقها چې راتلو به د هغوی ته د هغوی رزق روزي رغدا پراخه من کل مکان د هر یو طرف نه فکفرت بانعم الله نو دوی چې نو هغه کفر وکړو ناشکري وکړله د الله د نعمتونو فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نو الله جل جلاله دوی ته وسه کوله جامه چې نو هغه د لږې او د یری په سبب د هغې چې کوم به دوی څه کول اوس دلته د کلي نه څه مراد دی نو بعضې تفاسیر وایي چې د دې نه هر څوک هر کلیواله هر علاقې والا چې نو هغه مراد کیدلی شي چې کله الله رب العزت دوی له خپل انعامات او احسانات پې وکړي نو دوی بیا اکثر د الله جل جلاله نافرماني شروع کړي او دا وګورئ اوس هم زموږ په مزاج کې چې نو هغه دقه دی کله چې زمونږ څه نه کور مو نه کار نوکري مو نه غربت چې نو هغه راګیر کړي زامن مو نه یا د ګټې وټې نه جو مونږ دا قصې کوو داسې به کوم او دا به کوم او دا به کوم خو چې کله مو دا ټول هر څه ترتیب برابر شي او الله را باندې احسان وکړي نو بیا زمونږ نه چې نو هغه بل ناشکره او بل د الله نافرمانه نه وي نو دغه شانتې مخکې هم نو چې کله داسې وکړي نو الله جل جلاله یې ګوره بیا په خپل عذاب دوباره هم نیسي په هغې فقر او خوف باندې چې نو الله پاک یې دوباره نیسي او اکثر مفسرین چې نو هغه فرمایي د دې نه مراد اهل مکې والا دي اهل مکه نو مکې چې نو هغه داسې ځای و چې په هغې کې نه کرونده کېدله نه پکې څه باغات ولو نه پکې چې نو هغه کویان ولو د دنیا چې نو هغه د معاش پکې هېڅ چې نو هغه اسبابو په اعتبار سره هېڅ نه ولو خو حضرت ابراهیم علیه السلام ورله دعا وکړله حضور علیه السلام چې نو هغه مسکن او کلی و الله جل جلاله د هغې په برکت دوی له د هر طرفه هر شی پراخه چې نو هغه ورکړلو اوس چې هم څوک ځي څوک تلي الله دې موږ چې نو حج او عمرې دپاره بوځي نو دا دغه چې څوک لاړ شي هغه په هلته چې نو هغه وګوري د دنیا داسې نعمت به نه چې تا ته په مکه کې نه میلایږي تا ته مدینه منوره کې چې نو هغه نه میلایږي نو چې کله دوی ته دا ټول هر څه چې نو هغه نعمتونه میلاو شول او بیا دوی ته د الله رب العزت پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو لکه څنګه چې دویم آیت کې ورسره الله وایي ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوهم الله رب العزت دوی ته د دوی د جنس نه چې نو هغه پیغمبر راولېږلو نو دوی د هغې پیغمبر چې نو هغه تکذیب وکړو هغه یې دروغجن کړو تفاسیرو کې لیکلي دی وایي چې نو هغه حضور علیه السلام به چې کله چاله دعوت ورکو نو ابو لهب عبدالعزا بن عبدالمطلب چې نو هغې نوم او ابو لهب چې نو هغې لقب او کنیت ولو دا د حضور علیه السلام خپل سکترو او ابو جهل عمر بن هشام چې نو هغې نوم او ابو جهل باندې چې نو هغه مشهور لقب و دا د حضور علیه السلام چې نو هغه څه میرت رو یعنې د پلار د تره د زوی زوی داسې دقه شان تری و نو دوی چې نو هغه دواړو ځان له باري او چې نو هغه ترتیب مقرر کړو چې حضور علیه السلام به چېرته چې مجلس ته لاړو د هغوی له به یې دعوت ورکړلو خلک به یې دین اسلام طرف ته چې نو هغه را وبلل نو چې کله به یې داسې وکړلو نو دوی به خلکو ته وی الیاذ بالله چې دی نو هغه دا زموږ وراره دی دی چې نو هغه صرافت دروغ وایي دی نه پیغمبر دی نه ولا الله پیغمبري چې نو هغه ورکړي د خلکو په مخ کې به د حضور علیه السلام چې نو هغه دا قسمه خبرې چې نو هغه وکړلې نو چې کله داسې دوی دا دومره حد درجې نافرماني شروع کړه الله جل جلاله چې نو هغه سو شولو دوی په عذاب ونن څنګه نو حضور علیه السلام یو پیرز ډېر زیات خفه شو نو چې خفه شولو الله پیغمبر دې ټولو اهل مکې دوی ته چې نو بددعا وکړه یا الله دوی چې نو هغه په داسې قحط ونیسي لکه څنګه چې تا د یوسف علیه السلام قوم نیولو نو دقه شانتې دوی هم چې نو هغه څوک یې په قحط باندې ونیسي نو تفاسیرو کې راځي روایتونو کې ذکر دی وایي دومره قحط په دوی باندې رالو چې دوی به بیا اډوکې مردار اډوکې به چې نو هغه به یې رجول او هغه به یې خوړل مردار اسخاص سرمنې چې نو هغه به یې راواغېستلې اوبو کې به چې نو ووهلې پستې کړلې هغه به یې خوړلې دا چې نو هغه غوښان چې نو هغه به یې خوړل دې پورې چې نو هغه دوی مجبوره شو نو چې کله دوی مجبوره شولو
نو بیا چې نو ابو سفیان لا په هغه وخت کې رضی الله تعالی عنه نو ایمان یې نو راوړی دا هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام لرې تره کېدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې رالو چې ګوره محمد زما وراری خو مونږ چې ستا سره د خلکو دشمني کړې نو دا خو دې سړو کړي ستا خبره نه مني ستا سره چې نو هغه په دشمنۍ دي اوس د وړو او د ښځو په دې کې څه قصور دی نو دا کم قحط ساری چې راغلی دی زمونږ زنانه او زمونږ واړی چې دی نو هغې ورسره هم تباه کړل نو تاسو دې چل وکئ چې الله نه دعا وکړئ چې دا قحط سالي چوته شي نبی رسول الله وسلام یې بس دغه کلمه ووایه چې کله ایمان دې راوړو کلمه دې ووایې د الله حکم دې ومنلو په خپله او په رحمتونو کې چې نو د الله په رحمتونو کې به ډوب شي وینا دا خبره پرېږده خو زه ته د قیم د صله رحمۍ د رشته دارۍ چې هغه واسطه دله در کوم چې الله ته ووایه چې الله پاک دا قحط سالي اوچته کړي نو الله جل جلاله حضور دعا وکړله الله جل جلاله بیا د دین دغه قحط سالي چې هغه اوچته کړه نو گویا الله وایي چې ګورې چېرته هم په دې خبره په امن کې نشي چې بس دا ما سره چې څه دي دا ټول هر څه زما دي نه دې کې یو شی هم ستا نشتی دا ټول هر څه چې دی نو هغه د الله دی کله چې تا د الله نافرماني وکړله څه ټایمه پورې الله مهلت ورکوي بیا الله پاک ونیسي او د دې نه خټ نیول څه دي لکه یو سړي سره اوس څه شی یې نه دی دومره نه یې خفه خو که د یو کس مخې ته چې دی نو هغه بس قورمه پرته ده بریاني پرته ده کیر پروت دی چې ښکلې څومره خوراک شیزونه دي دا ټول د ده ورته اشتها کېږي دا پرته یې خو ده د ډاکټر وایي که د ودې خوړو نو بیا به د خیر نه تلی به اوس دا څومره لوی عذاب دی او په دغه عذاب کې وګوره زمونږ تقریبا 80% خلک چې هغه مبتلا نه دی خو پوهیږو نه موږ ته چې هغه عقل مو نشته نصیحت چې هغه نالو الله دې عقل سلیم راکړي نو الله وی فازاق الله لباس الجوع والخوف الله دې ته چې هغه وسکوله چې هغه جامه د اولګي والخوف او د یری اوس سوال دا پیدا کیږي چې جامه چې هغه خو د خوراک شیز نه دی دا خو سکلی کیږي نه نو الله رب العزت څنګه دې سوي چې الله پاک دې ته چې هغه د اولګي او د یری جامه چې هغه وسکوله نو تفاسیر کې لیکلي وي د هغې وجه دا ده لکه څنګه چې دا جامه د انسان د وجود سره هر وخت پیوست وي هر وخت د ده سره چې هغه مشتملی نو دغه شانتې الله دوی ونیول نو هر وخت په دوی باندې الله پاک دغه اولګه او خوف چې هغه مسلط کړو وکاله چې هغه پیدا رفې والخوف او خوف بیا دا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې هغه د خپل حکومت او بادشاهت مالک شولو خلک براتلل ایمان کې به داخلېدل نو دوی سره بیا دغه یره هم پیدا شول چې اسنه په موږ باندې حمله وکړي فاخذهم العذاب وهم ظالمون الله وی دوی چې الله پاک ونیول په عذاب سره وهم ظالمون او دوی ظالمانو الله دې موږ دغه نه وساتي یوم تأتی کل نفس پا هغه ورځ چې رابشي هر یو کسو تجادلو چې جګړه به کوي ان نفسها د خپل طرف نه وتوفا او پوره پوره به ورکړی شي کل نفس هر نفس ته ما عملت هغه څه چې د کړي وي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی وضرب الله او بیان کړی الله پاک مثلا مثال قریة د یو کلی کانت آمنة چې هغه په امن کې مطمئنة آرام پارام کې مطمئنه یأتیها چې راتللو باهوی ته رزقها رزق د هغوی رغدا فراخا من کل مکان له هر طرف نه فکرت بیا ناشکري چې نه وکړله دغې کلي خلکو بانعم الله د نعمتونو د الله فاذاق الله نو پس وسکول هغوی ته الله پاک لباس الجوع جامه د اولګي والخوف او د یری بما كانوا يصنعون په سبب د هغه څه چې دوی به کولو ولقد جاءهم او بشک راغلی دوی ته رسول یو پیغمبر منهم د دینه فکذبوه نو پس دوی دروغجن وګڼلو هغه فاخذهم الله نو ونیول دوی لره الله فاخذهم العذاب نو پس ونیول دوی لره عذاب وهم ظالمون او دوی ظالمان وو